بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د عربي کا معلم دریم نمبر سبق ته ضروری اصطلاحات شروع دي. دي نمخ کې 21 اصطلاحات ویلي. نن به ان شاء الله 22 نمبر 22 اصطلاحات کې به د اصطلاحاتو کې به 22 نمبر وایو. تذکیر څه ته وایي؟ تذکیر یو مؤنث اسم نه مذکر اسم جوړولو ته تذکیر وای. یو مؤنث اسم دی، هغه مؤنث اسم نه چې مذکر اسم جوړه کنه، هغه مؤنث اسم چې مذکر کې کنه، نو دی عمل تم تذکیر وای. ټیک شو؟ او یا مذکر اسم ته تذکیر هم وای، مذکر هم ورته وای، تذکیر هم ورته وای. مذکر مونږ نر ته وایو، نر ته، او داسې علمي انداز کې ورته مذکر وای. او مؤنث مونږ ښځې ته وایو، ښځه ته. ټیک شو؟ نو هغې ته مونږ ښځه وایو، یا ورته ماده وای، ماده، او په علمي انداز کې ورته تانیث وای یا مؤنث ورته وای. ټیک شو؟ نو تذکیر یو مؤنث اسم مذکر جوړولو عمل ته، یو مؤنث اسم نه دلته به ورسره نه ولیکم، یو مؤنث اسم نه مذکر جوړولو عمل ته، مذکر اسم جوړولو عمل ته هم تذکیر وای، او مذکر اسم ته هم تذکیر وای. مذکر هم ورته وای، تذکیر هم ورته وای. نر ته مذکر هم وای، تذکیر هم ورته وای. مثلا مسلمه دی، نو دا یو مؤنث اسم دی. مؤنث د مؤنث علامت دا چې اخره کې به دا ګول علامت وي. د دې مسلمه چې دا مؤنث ته د دې نه چې مذکر جوړه، بس دا ګول تاته ختمه کا او دا میم ساکن کا. وګوره مسلم د مسلمه نه مسلم، نو دی عمل تم دغه وای، دا تذکیر وای. او دی مسلم ته د مذکر ته هم تذکیر وای، دې ته مذکر هم وای او تذکیر هم ورته وای، تذکیر هم ورته وای. ټیک شو؟ اوس تانیث څه ته وای؟ یو مذکر اسم نه مؤنث اسم جوړولو ته تانیث وای. یعنی یو مذکر اسم دی، د دې مذکر اسم نه چې مؤنث جوړه، مؤنث به څنګه جوړه؟ د مذکر نه چې مؤنث جوړه، بس اخره کې ورسره ګول تا لګاوه، دا به مؤنث کیږي. د مذکر اسم په اخره کې چې ګول تا ولګي، نو دغه مذکر اسم مؤنث شي. نو دغه عمل تم تانیث وای. یعنی مذکر اسم نه مؤنث اسم جوړولو ته هم تانیث وای، او مؤنث اسم ته هم تانیث وای. مؤنث هم ورته وای، تانیث هم ورته وای. مونږ ورته ښځه وایو، او علمي انداز کې ورته مؤنث یا تانیث وای. مؤنث هم ښځې ته وای او تانیث هم ښځې ته وای. ټیک شو؟ لکه مثلا ګوره صالح ته، صالح معنا د نیک سړی، د ده نه زه مؤنث جوړوم، نو د اخري حرف باندې زبر ولګوه، ګول تا ورسره صالحه، د صالح نه صالحه. نو د دې مذکر نه چې کله مؤنث جوړو، دی عمل تم تانیث وای. او د مذکر د مؤنث چې ده، دې ته مونږ مؤنث هم وایو، مؤنث، او تانیث هم ورته وای. ټیک شو؟ مذکر او تذکیر دا مذکر ته وای، مؤنث او تانیث دا مؤنث ته وای. حروف تهجی څه ته وای؟ حروف تهجی د الف نه یا پورې ټول حروف ته حروف تهجی وای. لکه مثلا ګوره الف با تا ثا جیم ح خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو حمزه یا دې ته حروف تهجی وای. حروف علت څه ته وای؟ دی واو ته، الف ته او یا ته، دې درې حروف ته حروف علت وای. علت د علیل نه ته، علیل بیمار ته وای. نو دا حروف هم کمزوري دي، بیماران دي. دا کله کله مونږ د صیغې نه ختمو یا دا په بل حرف سره بدلو، نو دې ته ځکه کمزوري وای. نو دې ته ځکه حروف علت وای. علت د علیل نه جوړ شوی، علیل بیمار ته وای. نو دا هم بیماران دي. نو چې کله مونږ برتی کو، یعنی یو صیغې نه مونږ بیا دا ختمو. ټیک شو؟ نو الف د واو الف یا ته د دریو حروف ته حروف علت وایو، حروف علت وایي. او د دې مجموعه ده، مجموعه وای ده، وای دا مجموعه ده، واو الف یا وای. ټیک شو؟ نو ګوره څوک چې بیمار وي، نو په تکلیف حالت کې وای اواز کوي، یعنی وای دا لاس می درد کوي، وای سر می درد کوي. نو هغه وای الفاظ، نو واو الف یا وای، نو دا حروف بیماران دي، د بیماری حالت کې د خولې نه وځي، نو بس دا هم کمزوري دي. نو دا مونږ اکثر بیا صیغې نه ختمو. حروف صحیح څه ته وایي؟ حروف صحیح دا واو الف یا دا درې حروف علت چې دي که نه بیماران، د دې نه علاوه چې دا نور څومره حروف دي که نه، دا
تقریبا چې دا 26 حروف دي نو دغه ته حروف صحیح وای. ٹھیک شو. د حروف علت نه علاوه باقی ټول حروف ته حروف صحیح وای. مثلا ګورئ با الف پکې نشته، الف حروف علت کړي، تا ثا جیم ح خ دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون. نو نون پورې دام حروف صحیح دي او واو ته ختم کا دغه حروف علت کړي او یام ته ختمه کا. نو دا درې حروف چې ته ختم کین دا حروف دا نور حروف بیا حروف صحیح دي. دا درې واو الفیات وباسه نو نور چې څونه حروف پاتې شو نو دغه ته حروف صحیح وای. ٹھیک شو. حمزه څه ته وای؟ یو حمزه خو هغه دی چې په حروف تهجی کې یو حرف دی، لکه دا ګوره داسې شکل دی، حمزه دا شکل دی، حمزه دا شکل ګوره یو دا حمزه دی. ٹھیک شو. دویم هغه الف ته هم حمزه وایي، چې متحرک وي، لکه دا الف ته الف دته اوس الف وای. که په د زبر یا زیر یا پیش راغی، که په د زبر راغی هم دا حمزه شو، الف ورته نشي ویلی. که په د زیر راغی بیا به هم دته حمزه وی، او که په د پیش راغی بیا به هم حمزه وی، لکه ا ای او. یا جزم والا وی، یعنی جزم والا الف وی، لکه ګوره د الف باندې حمزه، لکه رأسن کې دا الف ته د باندې جزم دی، نو دا اوس الف نه دی، دته موږ حمزه وایو. ٹھیک شو. نو ګورئ چې کله زبر زیر پیش پې راشي دته متحرک وای، یا جزم پې راشي دا جزم شو. نو ګورئ دې حالت کې هم دته حمزه وای او دې حالت کې هم وای، او دا خو خپل شکل دی. ٹھیک شو. نو دغه ته حمزه وای. خجی لکه رأسن کې الف ته حمزه وای. د رأسن دا رأس سر ته وای. په دې رأسن کې چې راکم حمزه دی دا ساکن حمزه، جزم والا حمزه، نو دته مونږه دې الف ته مونږه حمزه وایو. او جزم والا الف باندې اکثر، یعنی اکثر وخت کې په دې جزم والا او متحرک زبر زیر پیش والا باندې بعض وخت کې حمزه د پاسه لیکل کېږي. لکه رأسن کې وګورئ دا رأسن دی، دې حمزه باندې دا ورکوټه حمزه لیکل شوی. رأسن کې دا حمزه دی. ٹھیک شو. د دې حمزه د پاسه کله کله داسې حمزه لیکل کېږي، د الف د پاسه د حمزه لیکل کېږي. یا ګورئ دا اماره دی، اماره متحرک دی، په ده باندې هم ګوره دا ورکوټه حمزه ولیکلی شو. نو دا کله کله ساکن حرف باندې داسې حمزه د پاسه لیکل کېږي الف باندې، او د متحرک الف باندې هم د پاسه ورکوټه حمزه لیکل کېږي. نو دا په ځکه لیکل کېږي چې دا دوه قسمه حمزه دي، یو ته حمزه وصلي وي، یو ته حمزه قطعي وي. ٹھیک شو. نو دا چې کم حمزه قطعي وي لازمي حمزه یې د هغه د پاسه دا ورکوټه جزم دا حمزه غونته کې وي که ښه جي. اوس حمزة الوصل څه ته وایي؟ حمزة الوصل هغه حمزه ته وایي، حمزة الوصل هغه حمزه ته وایي چې د یو لفظ په شروع کې راشي، چې د یو لفظ په شروع کې کم الف راشي، حمزه راشي، هغه ته حمزة الوصل وایي. او د مخکې حرف سره د ملاوېدو د وجې نه تلفظ ساقط شي. ساقط معنی د ختم شي، تلفظ کې نه ویل کېږي. لکه مثلا دا خو نه دی. مثلا ګورئ الکتاب، د دې الکتاب په شروع کې چې دا کم الف دی دې ته حمزة الوصل وایي. وصل ورته ځکه وصل ملاوېدو ته وایي. دا لام ساکن دی، ځان له نه ویل کېږي، نو موږ دا حمزه ورسره ولیکو صرف د ملاوېدو دپاره چېرې دا لام ادا شي. د دې لام د ادا کولو دپاره موږ دې سره حمزه ولګو. نو دا الکتاب شو، الکتاب. نو د دې الکتاب د حمزه نه مخکې که چېرته حرکت والا زبر زیر پیش والا حرف راشي نو دا الف په صرف شکل پاتې شي، دا حمزه او د الف شکل کې به پاتې شي، دا حرکت به نه ویل کېږي. لکه ګورئ په دې الکتابو کې حمزه چې دی دا شروع والا حمزه، لکه دا اوس ګوره د ده نه مخکې د حمزه نه مخکې حرکت والا د پیش والا قاف ولګېدو، نو دا الف شکل کې پاتې شو، حرکت پې نه ویل کېږي او تلفظ به پې نه کېږي. نو دا به بیا مونږ ورقو الکتاب نه وایو، ورقو الکتاب به وایو. الکتاب دی که نه دا دلته ځان له الکتاب. نو د ده نه مخکې چې ورقو ولګي، ورقو، نو بیا به دا الکتاب نه وایو، دا به اوس مونږ داسې نه وایو ورقو الکتاب، نه، دا به اوس مونږ دا قاف دارک د لام سره وتړو، دا حمزه به د الف شکل کې پاتې شي، هغه حرکت به ختم شي. نو دې حمزه ته چې د مخکې حرف سره ملاوېدو د وجې نه تلفظ ختمیږي، دې ته حمزة الوصل وایي. حمزة الوصل څه ته وایي؟ چې د نه مخکې حرکت والا زبر زیر پیش والا حرف ولګي نو او د دې حمزه هغه حرکت ختم شي، نو دغه حمزه ته حمزة الوصل وایي. نو لکه ورق الکتاب کې،
نو په ورقل کتاب کې چې دا کوم ال ا حمزه نو دا اوس نه ویل کېږي، تلفظ پې نه کېږي، نو دته حمزه الوصل وایي. ٹھیک شوه. نو دا زمونږ د نن ورځې د عربي کا معلم 3 نمبر سبق او دا ضروری اصطلاحات ختم شو. دینه پس په ان شاء الله مونږه الدرس الاول شروع کوو. نو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.